اسلام کې زنانه ته څومره لوی مقام ورکړی شوی دی، د دې متعلق یو دوه درې خبرې عرض کوم. ستاسو په علم کې وی چې کله حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف نو راوړی، نو په دغه دور کې به د زنانو سره ډېر بد سلوک کېده، دومره کمزور سلوک به کېده چې کله به زنانه ته څه بیماری راله نو دا به په کمره کې خاوند د ځان سره نه پرېښوده، ته څښای، ته به ځناورو سره ودرېږي، حتی تر دې پورې چې یو خاص کمره به چې کوم دی نو د دې لپاره منتخب شو، هغې کمرې ته به یې دا ور نه باسله او چا به ورسه نه لاس میلاوه او نه به ورسه چا خبرې کولې. په دقه کمره کې به یې ورکوټی سوری جوړ کړی و، په دې کې به یې ورته خوراک مراک ورکاو، دقې زنانه به هغه خوراک کاو او د هغې چې کوم بول و براز و هغه به هم په دقې کمره کې هغې کول، تر څو پورې چې به دا زنانه صفا شوې نه وه تر هغه وخته پورې به دا بار ته نه رایسته. داسې یو عجیبه ماحول و د دغې دور، او دومره عجیبه ماحول و چې کله به یو ماشومه پیدا شوه نو د دغې سړي تندی به تریو شو او د دغې سړي مخ به تک تور شو او چاته به دا نه وي چې زما په کور کې چې کوم دی نو زما اولاد پیدا شوی دی، په دې به وله حیا ورتله، په دې باندې به شرمېده هغه چې زما په کور کې زنانه پیدا شوې ده، ماشومه پیدا شوې ده. او دومره حده پورې چې ماشومه به پیدا شوه نو دا به یې ویوړه او یو قبر به یې کنسته او ژوندی به یې هغې ته ور واچوله، د پاسه به یې پې خاورې ور واچولې، ایسته به یې دفن کړه. دومره به د زنانه عزت او احترام خلکو نه کاو، دا یې دومره یو کمزوری ذات ګاڼه. او تر دې حده پورې چې تاسو به حیران شئ چې دومره بد سلوک به یې د دوی سره کاو چې کله به یو سړی وفات شو او د هغه به ښځه پاتې شوه، د هغه به کور والا پاتې شوه، نو په کور کې چې څنګه عام میراث به د زامنو تقسیمېده، نو نعوذ بالله چې کومه مور به یې وه هغه به هم تقسیم شوه او یو زوی ته به حواله شوه، دا چې کوم دی نو د نن نه بعد نعوذ بالله ستا کور والا ده، دا ستا مور نه ده، دا ستا په حصه کې لاړه ورسېده. دومره پورې ماحول خراب و. حضور نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا ته تشریف راوړ نو دا ماحول یک سر بدل شو او داسې یو عجیبه ماحول وګرځېده چې دغې ښځې ته دومره مقام میلاو شو چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل که دا زنانه د یو انسان لور ده نو یاد ساته ګورې دا د دې عزت دی، که چېرې دا یې خور ده نو یاد ساته دا ستا ناموس دی، که چېرې دا یې ښځه ده نو یاد ساته دا ستا د زندګۍ ملګرې ده، او که چېرې دا مور ده نو د دې مور د خپو د لاندې الله ستا دپاره جنت ګرځولی دی. نو دومره یو عجیبه ماحول حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلکو ته وښوده او دومره حده پورې چې په یوه ماشومه به د دغې خلکو مخونه تورېده د غم او د غصې د وجې نه. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایا چې ای خلکو که چېرې د یو انسان دوه لوریانې پیدا شي او دا یې بهترین تربیت وکړي نو د قیامت په ورځ باندې به دغه انسان زما سره په جنت کې داسې لکه حضور صلی الله علیه وسلم خپلې ګوتې مبارکې دوه اوچتې کړې لکه دا ګوتې چې څنګه یو ځای دي. یعنی مطلب دا دی چې که چېرې د دوو ماشومانو تربیت چا وکړه نو الله سبحانه وتعالی به د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دا انسان چې کوم دی نو جنت ته داخل کړي او هلته کې به وله ځای مقرر کړي. دومره یو عظیمه درجه وله ورکړی شوه. نن سبا هم زموږ په بعضو خلکو کې دا مرض شته چې په کور کې لور پیدا شي نو بیا یې طبیعت خراب وي، حالانکې نه داسې نه ده، بلکې انسان دې دا سوچ وکړي چې زه آخر د کوم ځای نه پیدا شوی یم، زه خو هم د یو لور نه پیدا شوی یم، زما مور چې کومه وه نو هغه هم د چا لور وه که نه. لهذا په دې خبره خفګان نه دی پکار. که چېرې د چا په کور کې ماشومه پیدا شي نو په دې باندې خوشحالي پکار ده، ځکه چې ماشومه یعنی جینۍ تاسو ته بلکې د دې خبرو ښه اندازه ده، یا جینۍ چې څنګه د خپل پلار او د خپل مور سره مینه او محبت کوي داسې ورسره هلک نه کوي، داسې ورسره زوی نه کوي.
نو په دې باندې خوشحالي پکار ده. بعضې وخت کې که انسان د الله سبحانه وتعالی نه ځوانان غواړي نو دا هم بهتره خبره ده، دا هم بده خبره نه ده. خو لیکن که چېرې دا حدیث تاسې اندازه ولګوئ تاسو چې حدیث کې الله پاک دومره لوی مقام ورکوي یوې جینۍ له چې که چېرې دا دوه جینکۍ او د دې تربیت وشي نو د قیامت په ورځ به الله سبحانه وتعالی د دې دوو جینکو د وجې نه دا انسان جنت ته داخلوي. او بیا چې که په هر یو حالت کې دا انسان د الله سبحانه وتعالی فرمانبرداري کوي، که دا جینۍ ده او که دا هلک دی، نو الله سبحانه وتعالی به دله درجات ورکوي. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبه. لہذا یو زنانه دی دا نه وایي چېرې په قرآن کې چې کوم ذکر راځي جو بس د سړي ذکر راځي د ښځو ذکر پکې چېرته کې رانغی. نو الله سبحانه وتعالی ارشاد وفرمایو من عمل صالحا من ذکر او انثى، کم یو انسان چې په تاسو کې که هغه نارینه دی او که زنانه نیک عمل وکړي نو اولنی انعام به زه دله دا ورکوم فلنحيينه حیاة طیبه، د ده ژوند به زه بهترین او شاندار وګرځوم. ده ته به په ژوند کې څه مشکلات او څه مصائب نه راځي. او چې کله د الله سبحانه وتعالی د طریقې د خلاف ژوند تیر که نو بیا یاد ساته بیا به ستا ژوند د مصیبتونو نه د فسادونو نه د مختلف قسمه غمونو نه ډک پروتي. بیا به په تا الله خوشحالي نه راولي. تاسو هسې اندازه ولګوئ د دې کافرانو دا زنانه چې کومې دي نو دا د پردې خیال نه ساتي. چې کله د پردې خیال نه ساتي نو په هغې بنا سره ښځه خو د پردې نوم دی، د عزت نوم دی، د عورت چې کوم دی نو دا د ستر نوم دی. چې کله د دې څیز خیال نه ساتي نو الله پاکې داسې عجیبه مصیبتونه پرې راولي. زمونږ ماحول دا دی چې الله پاک او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زنانه ډیوټي دا لګولې ده چې دا په کور کې وقرن فی بیوتکن، بهر ته به دا نه راوځي، دا به بې حیایي او بې پردګي نه کوي، دا به په کور کې او دا به د کور مالک وي، دا به ملکه د کور، دا به نګرانه، دا به مشره په کور کې. اوس وګوره که چېرې دا مور ده نو د مور دپاره زوی دی، دا به ولګټي، مور به په کور کې ناست دی. که چېرې خور ده نو د خور دپاره رور دی، دا به رور به ولګټي او دا خور به په کور کې ناست دی. که چېرې ښځه ده نو د دې دپاره خاوند دی، دا خاوند به ګټي، دا به بهر ته وځي، دا به محنت کوي، کوشش به کوي او د دغې خپلې زنانه دپاره د خپلې بیبي دپاره به راوړي. که بچي دي نو دقه پلار دی، دا به د خپلو بچو دپاره چې کم دی نو ګټه وټه کوي او راوړي به. نو اوس اندازه ولګوئ د کور ډیوټي دا زنانه ته حواله شوه او د کور داسې ډیوټي ورته حواله شوله چې په آرام سره هغه په کور کې کومه نګراني کوي الله سبحانه وتعالی چې سړي له په کم کارونو باندې چې هغه څومره په مشقت باندې کیږي اجر او ثواب ورکوي، دقه اجر او ثواب دقه زنانه ته الله پاک دا په چې کوم دی نو په کور کې ورکوي. یو ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته یو زنانه راله، عرض یې وکړه د الله رسوله دا نارینه چې کوم دي نو دیو زموږ نه په نیکو کې ډېر زیات مخکې شو. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی څنګه؟ وی ګوره تاسو هغوی ته د جهاد اجازت ورکئ چې جهاد له لاړ شئ او مونږ ته وایئ چې په کور کې کښېنئ جهاد له مه ځئ. هغوی په جهاد کې وجنګېږي، د کافر سره مقابله وکړي، الله پاک وله په هغې باندې اجر ورکړي. تاسو دقې نارینهو ته دا حکم کړی دی چې تاسو جومات ته لاړ شئ، د جمعې مونځ وکئ، د اخترونو مونځونه وکئ، جومات ته لاړ شئ. هغوی جومات ته لاړ شي، هغوی چې څومره مونځونه کوي په مسجد کې هغې چې کوم دی نو جدا اجر او ثواب دیو ته میلاو شي. او مونږ په کور کې په ځای باندې ناست یو، مونږ ته به اجر او ثواب کم میلاویږي د دیو په بدله کې. نو لهذا د دې وجې نه زموږ نه دا سړي په دې نیکو کې ډېر زیات مخکې شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته عجیبه جواب ورکړي چې که چېرې ته ای زنانه، که چېرې ته په کور کې یو ستا ماشوم د شپې راپاسي او تا ته جاړي او ته د هغې خدمت وکړي، الله سبحانه وتعالی چې دقه انسان له کم اجر په جهاد کې ورکوي او هغه میدان ته وتی دی وینه تویوي، کم اجر هغه له په حقه میدان جهاد کې ورکوي، ته په خپل کټ باندې ته به د خپل ماشوم سره په ګرمه کمره کې وی
دغه اجر او ثواب الله سبحانه و تعالی په خپل بستر باندې درکړي. او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد کو فرمایا چې یو سړی د کور نوزی هغه جمعات ته ځي، هغه د یخنۍ برداشت کوي، ګرمۍ برداشت کوي او جمعات ته ځان رسي، هلته کې انتظار کوي مونځ ته. که چېرې ته په خپل کور کې په وخت باندې مونځ ادا کړي، الله سبحانه و تعالی به تا ته تکبیر اولا کې چې څوک شریک شوی یو سړی د هغې عمره اجر او ثواب درکړي. اوس ګوره اندازه ولګوئ چې د یو زنانه سره څومره نرمي شوې ده، دومره لویه نرمي شوې ده چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل که چېرې یو زنانه ده د دې دا تر اوسه پورې واده نه دی شوی، دا د خپل پلار په کور کې ده او دې ته اچانک مرګ راغی، دا مړه شوه، نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي د قیامت په ورځ باندې دغه جینۍ چې راپاسي نو د شهیدانو په صف کې به راپاسي. ولې به د شهیدانو په صف کې راپاسي؟ د دې وجې نه به د شهیدانو په صف کې راپاسي چې یاره دې جینۍ د خپل کور یې نه دی لیدلی، د پلار کور یې لیدلی دی خو د خپل خاوند کور یې ونه لیده، هغه عیش او آرام او سکون دې ته میلاو نه شو، د خپلو بچو خواږی ونه لیده. لهذا نن د قیامت په ورځ که دا جینۍ راپاسي نو دا به د شهداو په صف کې راپاسي او د شهید دومره لویه مرتبه ده چې د قیامت په ورځ باندې به یو شهید د اویاو هغه کسانو شفاعت کوي چې په کومو باندې جهنم ته تګ واجب شوی وي. نو دومره لوی اجر او ثواب دقې جینۍ ته ګوره ورکوي الله پاک. ګوره چې ماشومه وه او تربیت یې چا وکړه نو الله پاک اقه خس کسان جنت ته داخل کړه. چې اوس لږه لویه شوه لا واده شوې نه ده او دې ته چې کوم دی نو مرګ راغی نو الله پاک دا جینۍ د شهیدانو په صف کې به د قیامت په ورځ راپاسي. اوس که چېرې د دې جینۍ واده وشي او دا د خپل خاوند کور ته لاړه شي نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې مخکې دې جینۍ ته د واده نه مخکې په یو مونځ باندې د یو مونځ اجر او ثواب میلاوېده. اوس چې د دې واده وشو او دا مونځ کوي نو الله سبحانه و تعالی دې جینۍ ته د 21 مونځونو ثواب په یو مونځ باندې ورکوي. اوس اندازه ولګوئ چې دومره لوی اجر او ثواب دا د سړي دپاره نه دی، دا ګوره د زنانه دپاره مقرر شوی دی. دا د څه د وجې نه؟ دا د دې وجې نه چې مخکې دا جینۍ واده نه وه نو دې به صرف د الله عبادت کاو. اوس د دې سره یو بل یو خدمت ورسره شو، هغه خدمت د خاوند خدمت دی چې کله دی د خاوند خدمت کوي نو الله سبحانه و تعالی چې یو مونځ دا وکړي نو دا داسې دا اجر او ثواب به داسې لیکلی کېږي چې دې جینۍ دا چې کوم دی نو 21 مونځونه کړي دي. او بیا تاسو قرآن مجید کې الله سبحانه و تعالی د هیچا په باره کې سفارش نه دی کړی چې یاره دا دې داسې شي دا دې داسې شي، سیوا د زنانه نه چې د زنانه متعلق الله سبحانه و تعالی په خپل سفارش کوي وعاشروهن بالمعروف چې خاوندانو تاسو چې د دې زنانو سره وخت تېروئ نو وعاشروهن بالمعروف زه سفارش تاسو ته دا کومه چې تاسو ورسره بهترین وخت تېروئ، تاسو ورسره ښه ژوند تېروئ. اوس الله پاک د هیچا متعلق داسې خبرې نه دي کړي، زنانه متعلق ارشاد فرمایي چې تاسو د دې سره بهترین ژوند تېروئ. او بیا که چېرې دا زنانه په بل یو سټیج ته ورواوړي، دا د خاوند په کور کې وي او د دې په خېټه باندې بچی شي، حمل ټهراو شي د دې زنانه، نو الله سبحانه و تعالی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې څنګه د دې زنانه په خېټه کې بچی د هغې امید پیدا شي نو الله سبحانه و تعالی د دې زنانه شاته چې څومره ګناهونه دي ټول ورله معاف کړي او دومره اجر او ثواب ورله الله سبحانه و تعالی ورکوي چې کله دې ته تکلیف پیدا شي د دغې ماشوم د وجې نه چې په خېټه باندې ګرځئ تکلیف ورته راځي، یو درد راځي دې ته، نو الله سبحانه و تعالی د دې یو درد د وجې نه فرشتو ته وایي چې د دې درد به نه لیکئ بلکې د دې په ځای باندې د دیو سبحان الله الحمدلله الله اکبر په نامه اعمال کې دی ویلې نه دي او دقسې ورته ورلیکئ. نو اوس ګوره د یو سبحان الله د یو الحمدلله او د یو الله اکبر د وجې نه الله سبحانه و تعالی په جنت کې دا ونې پیدا کوي او دومره لوی ونې پیدا کوي چې 1500 کاله
د تیز رفتار اس لاندې مزل وکي نو هغه به چې کوم دی نو سوری پوره نه کي یا خوا به ترې لاړه نه شي. او دغې زنانه ته الله پاک صرف چې د دې په خېټه باندې ماشوم دی او دا دغه تکلیف د ځان سره ګرځوي، دغه درد او دغه درونوالی یې ګرځوي، نو الله پاک فرشتو ته وایي د دې دپاره دقه ثوابونه لیکئ، دقه ثوابونه لیکئ. نو اوس تاسو ته مې دا احادیث د دې دپاره ووي چې ګورې زنانه دې هسې نه چې خپل ځان داسې شوترې بې مهار ګڼي چې بس مړه زما خو راتګ دی او تګ دی او بس ژوند دی تېرېږي، سهار پخول دي ماښام پخول دي او بیا اوده کېدل دي او سهار را پاسېدل دي. نه بلکې ستا زندګي هره یوه لمحه هغه د الله سبحانه وتعالی د طرف نه نعمت دی. خو که چېرې ته یې وګڼې، ته یې داسې وګڼې. ګوره یو حدیث کې راځي، حدیث راته رایاد شو، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کله یو زنانه هغه په خېټه باندې بچی راشي او د هغې نه بعد هغې درد محسوس کړي د دغې ماشوم، نو الله سبحانه وتعالی دې له په یو درد باندې دومره اجر او ثواب ورکوي لکه دې زنانه چې یو عربي النسل غلام آزاد کړی وي، یو غلام آزاد کړی وي. او د یو غلام آزادول څنګه دي؟ حدیث کې راځي که چېرې چا یو غلام آزاد که د جهنم نه چې کوم دی نو بری شو، جهنم ته به دا انسان نه ځي. او بیا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایو که چېرې یو زنانه د هغې ماشوم چې کوم دی نو هغه کیدونکی او هغه وفات شو په دقه حالت کې، نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایو چې د قیامت په ورځ باندې به دقه ښځه د شهیدانو په صف کې راپاسي. دومره لوی اجر او ثواب دی. اوس دا د چا دپاره دی؟ دا د دقې زنانو دپاره دی، دا ستاسو دپاره دی. خو د دې سره سره چې کوم دی نو یو خبره بله ده، هغه خبره دا ده چې دا زنانه هله به اجر او ثواب دې ته میلاویږي چې کله یې ځان زنانه ګڼلی، کله یې ځان سړی نه یې ګڼلی، کله یې د خپل خاوند خبره منو دی وي. که چېرې دا ماشومه ده نو د مور او پلار خبرې منو دی وي، د خپل خاوند خبره نه مني. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي کله چې زه د معراج په شپه باندې بره اسمانونو ته لاړم او ما جنت ولیده، جهنم مې ولیده، نو ما وکتل چې په جهنم کې ډېرې زیاتې ښځې دي. ما تپوس وکړه چې په دې جهنم کې دا ښځې ولې ډېرې دي؟ نو ما ته جبریل امین وویل چې د دې یو وجه ده، هغه وجه دا ده چې دیو د خپلو خاوندانو چې کوم دی نو نافرماني کوي، دیو د خپلو خاوندانو خبره نه مني، دیو د خپل خاوندانو سره تعلق برقرار نه ساتي، دیو په وړو وړو خبرو باندې د خپلو خاوندانو سره خبرې پرېږدي، دیو په وړو وړو خبرو باندې د خپل خاوند زړه ته درد رسوي، تکلیف رسوي. دا د دې وجې نه چې کوم دی نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلی شو چې اصل کې دا زنانه ځکه زیاتې دي دلته کې چې دیو د خپلو خاوندانو نافرماني کړې ده. یعنی جهنم ته که یو زنانه ځي نو عام طور باندې زنانه مونځ نه پرېږدي، هغه عبادت ګزاره یي، روجې نیسي، ذکر و اذکار تلاوت کوي. خو که چېرې جهنم ته یو زنانه ځي نو هغه د دې وجې نه ځي چې دا د خپل خاوند خبره نه مني. نو الله دې مونږ ټول د دې کار نه وساتي. اوس ګوره که تربیت د خپل ماشوم په بهترینې طریقې سره وکړو، لکه مثلا تاسو د خپل ماشومان دلته رالیږلي، حدیث کې راځي د حضرت عیسی علیه السلام متعلق راځي چې عیسی علیه السلام دا معجزه وه چې کله به په یو قبر باندې تېرېده نو پته به ورته لګېده چې دې قبر والا ته چې کوم دی نو عذاب میلاویږي، دې قبر والا ته راحت کې دی، سکون کې دی، نعمت ورته میلاویږي. نو په یو قبر باندې تېرېده او د هغې قبر نه ډېرې چغې او سورې راوتې او ډېر په تکلیف کې و دغه مړی. عیسی علیه السلام سیده لاړ، په بله ورځ باندې بیا د دغه قبر خواته تېرېده او دغه قبر کې چې کوم دی نو قسمه نعمتونه دې سړي ته پراته دي او ډېر په سکون او آرام سره دی. د الله نه یې تپوس وکړه، الله پرون زه دلته تلم او دې مړي ته خو ډېر سخت تکلیف و، نن څنګه دی په راحت او سکون کې دی؟ الله پاک ورته وحي وکړه، زما پیغمبره عیسی پرون د ده کور والا چې کومه کونډه وه د دې سړي یو ماشوم بچی و، هغه یې د لاس نه ونیو، هغه یې مدرسې ته بوته
او استاد ته کېناو، استاد ورته انجیل کولاو کو او استاد ورته وی چې بچو په ما پسې وایا بسم الله الرحمن الرحیم. هغه ماشوم د دې سړي چې کوم ماشوم پاتې شوی هغه ماشوم وی بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په نوم د الله تعالی چې هغه عام مهربانه دی او خاص مهربانه دی. عیسی پرون چې دی ماشوم کله ما ته وی چې ته مهربانه باچای، عام مهربانه او خاص مهربانه، نو ما وکتل چې د پلار دلته کې په عذاب کې دی، زما د شان سره دا خبره مناسب نه وه چې د یو سړي زوی دی ما ته وی چې ته مهربانه باچای او زه دې د هغه پلار له په قبر کې عذاب ورکومه. د دقې وجې نه د دې سړي ټول ګناهونه د هغه یو بسم الله د وجې نه چې کوم دی نو ما معاف کړ. نو اوس اندازه ولګوئ چې تاسو دلته کې خپل ماشومان را لیږل دي، بچیان هم را لیږل دي، دا به څو ځله دلته کې سبحان الله وایي، بسم الله به وایي، تلاوتونه به کوي، عبادتونه به کوي، نور ذکر و اذکار به وایي، احادیث به وایي، څومره اجر او ثواب به تاسو ته میلاوي. نو که تربیت هم وکړو نو د دغې تربیت د وجې نه سبا به په دنیا کې هم تاسو کامیاب یئ او په آخرت کې به هم چې کوم دی نو کامیاب یئ. څنګه به کامیاب یئ؟ حدیث کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کله یو انسان خپل زوی ناظرې ته کینی او دا ناظره ختمه کی نو الله سبحانه وتعالی د مور او پلار ټول ګناهونه شاته معاف کی. چې کله یو انسان خپل زوی یا لور هغه حفظ وکي، هغه علم وکي، د قیامت په ورځ باندې بدی مور او پلار ته دغه ماشوم یا د ماشومي تاج ور پسر کړی شي، دومره تیز رڼا به خلق به د یو بل نه تپوس کوي چې دا انبیا دي که دا کم خلق دي، که دا شهدا دي، دا څوک دي چې دومره په اعلی مرتبه باندې دي؟ جواب به ورته ورکړی شي چې دا نه انبیا دي، دا نه شهدا دي، بلکې دا هغه مور او پلار دي چې خپل ماشومې مدرسې ته لیږلی و، هغې حفظونه کړي و، هغې ناظره ویلې وه، هغې علمونه حاصل کړي و. یو جنۍ د هغه راغلې د مدرسې ته عالمه شوې ده، دا د هغې مور او پلار دي نن چې په دې عزت کې چې کوم دی نو تاسو دې وګورئ. نو د دې د وجې نه الله پاک دومره اجر او ثواب دا مونږ او تاسو ته راکوي. لهذا خبرې خو ډېرې دي او د کولو خبرې دي، حقیقت دا دی، خو د عمل ضرورت دی، د عمل کمی دی. مونږ چې هر یو نیک عمل کوو هغه خالص د الله د رضا دپاره مونږ دا وګڼو چې یاره زه چې کوم یو عمل کومه په دې کې به رضا د الله مقصود وي، چا ته به ښودنه مقصود نه وي. ګوره الله پاک په هر څه باندې اجر او ثواب ورکوي، په هر څه باندې اجر او ثواب ورکوي، خو زمونږ د لږ بد عمل د وجې نه هغه ثواب هغه ختم شي. لکه مثلا یو کس دی هغه په کور کې روشندان پریدي، روشندان یا کړکۍ پریدي، څوک دې تپوس کوي چې یاره دا کړکۍ او روشندان تا د څه دپاره پرېښو؟ نو هغه ورته وایي دا ما د هوا دپاره پرېښو، دا ما د رڼا دپاره پرېښو. نو اوس دقې سړي ته به رڼا هم راځي، هوا به ورته هم په دقې روشندان او په دغه کړکۍ کې راځي. خو که چېرې دې انسان خپل نیت د الله رضا پکې مقصود کړی وی، څنګه داسې چې دې سړي دې تپوس کړی وی چې دا کړکۍ پکې ولې پرېږدې، دا روشندان ولې پرېږدې، او دې ورته ویلي وی چې دا د دې دپاره پرېږدم چې د اذان اواز پکې راځي، چې د اذان اواز پکې راځي. نو اوس ګوره چې اذان اواز پکې راځي نو دا رڼا به بنده شوې نه به وی بنده شو، دا هوا به بنده شوې نه به وی بنده شو. خو لیکن په دغه کړکۍ او په دغه روشندان باندې به الله پاک دله اجر ورکولی. دقسې مونږ خپل نیتونه خالص کړو. یو زنانه د سالن پخی او دا پرون تندي سره دا سالن پوخ کی، او دا چې کله پخېدو ته قریب شي د په زړه کې یو خبره راشي چې یاره یو سمسۍ اوبه ورته نورې ورولم، او نیت پکې دا وکړي چې یاره دا سمسۍ اوبه ورته ځکه ورولمه څوک میلمه راشي، هسې نه چې څوک غریب راشي، نو د دقې سالن هغه زیاتي حصه به چې کوم دی نو هغې له ورکم. اوس میلمه که راغی او که رانغی، خو د دقې میلمه د روډۍ اجر او ثواب دې زنانه ته میلاو شو. نو هر یو کار زمونږه هغه نیک جوړېدلی شي، هغه بهترین جوړېدلی شي، خو کاش چې زمونږ نیت برابري. مونږه کار کوو، زنانه اکثر کار کوي، خو داسې کار کوي چې ته وایې چېرته کې څوک یې پې په زور کوي، چا پې بس ډنډه نیولې ده د پاسه او په دې زور باندې به کار کوي. نه، چې کوم یو کار کې د کور صفایي کې
نو زړه ته دا مه راوله چې هسې نه میلمانه راشي او وایي چې دا څه مرداران دي. نه دا زړه ته مه راوله. زړه ته دا راوله چې په قرآن کې الله وایي ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین، چې الله پاک توبه قبلونکي خلک او چې څوک صفایي خوښوي هغه خوښوي. د الله پاک هغه خلک خوښي. دغه نیت زړه ته راوله، دغه نیت ذهن کې کېده او بیا دا صفایي وکړه. په دې صفایي باندې به الله پاک تعالی اجر او ثواب درکوي. نو د ټولو نه لویه او اهمه خبره د یو زنانه دپاره دا ده چې دا خپل نیت ګورې خالص وګرځوي. دا زنانه دومره لوی اجر او په هر ټیم کې د دې دپاره اجر دی. حدیث کې راځي چې کله یو زنانه واده شي او دا بیا خپل مور او پلار ملاقات لځي او دا نیت وکي چې زه خالص د مور او پلار دیدار دپاره ځم. دا نیت نه کوي چېرې پلانکی به ماته ووایي چې د دې خو مړه 2 کاله وشو او د اوسه پورې چې کوم دی نو تل نه را. نه دا نیت به نه کوي. نیت به څه کوي؟ نیت به دا کوي چې زه د خپل مور او پلار مخ ته د ثواب په نیت باندې وګورم. نو حدیث کې راځي چې کله یوه زنانه د خپل خاوند د کور نه روانه شي او د خپل مور او پلار ملاقات لځي او دا ملاقات وکي او د ثواب په نیت د محبت په نظر باندې د مور او پلار مخ ته وګوري، نو الله سبحانه وتعالی دې زنانه ته دقې جنۍ ته د یو حج او د یوې عمرې قبولي شوي ثواب ورکوي. دومره اجر ورکوي الله پاک. بیا دا صحابي تپوس کوي چې د الله رسوله که چېرې انسان ورته بار بار ګوري نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته بیا جواب ورکوي که هر څومره پیرې ورته ګوري د محبت په نظر باندې مور او پلار ته، نو بیا ورته هم الله سبحانه وتعالی بار بار د یو حج او د یوې عمرې قبولي شوي ثواب ورکوي. زنانه ګوره یاد ساته صرف د دې لپاره نه ده پیدا شو چې دا به چې کوم دی نو څه کوي، دا به بس په کور کې سړول کوي، پخول به کوي، جارو کول به کوي. نه، د دې خپل یو ژوند هم دی. دا به خپل ژوند هم برابروي. خپل ژوند څنګه دی؟ د خپل منځ او دس اهتمام به کوي، د خپل عباداتو اهتمام به کوي، د خپل مور او پلار خدمت به کوي. دقه سې که چېرې دا راغلی دا د خپل خاوند کور ته، نو د خپل سخر او د خپل خواخي د هغې خدمت به کوي. هله به الله پاک دې ته اجر او ثواب ورکوي. تاسو د صحابیاتو زندگی وګورئ. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها مخکې ما قصه کړې وه، څومره سختې پې تېرېږي، خو داسې نه وایي چې نن ستړی شوی ما د پلانکي ځای نه اوبه راوړې دي او په ملا کې مې پټې جوړې شوي دي او میچن مې تاو کړې ده، دا چل لامندې شوی دی. نه، په یو موقع باندې د دې یخنۍ دا شپې دي، دا څومره اوږدې شپې، د ماسخوتن په 2 رکعاتو نفلو باندې ودرېږي. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې په نفلو باندې ودرېده نو یې دومره اوږد مونځ یې وکړ، 2 رکعات چې څنګه سلام یې وګرځاو او بهر ته یې وکتل نو د سحر رڼا راختلې ده. 2 رکعات چې څنګه سلام وګرځاو دومره اوږد مونځ یې وکړ نو د سحر رڼا راختلې ده. نو شکایت کوي چې الله تا دومره وړې شپې پیدا کړلې چې ایله بیله پکې زما 2 رکعاته مونځ نه پوره کېږي. داسې هستی وي. نن مونږ 8 غنټې او 9 غنټې خوبونه کوو د شپې او بیا شکایت زمونږ صحیح خوب مې پوره نه شو. صحابیاتو شکایت بسو الله دومره وړې شپې دې پیدا کړې دي چې ستا طرف ته سړی متوجه شي نو 2 رکعاته مونځ پکې نه مکملېږي. یو صحابیه ده، پخوانه زمانه کې به وایي دا تنورونه نو ډېر شی ښځې به لاړې او هلته به په نمبر باندې ناستې وي، هر یو به د ځان سره دا وخت مناسب چې کوم لرګي او خشاک و هغه به وړه، چې کومې ډوډۍ به یې پخولې نو هغه به یې پخولې او هغه لرګي به یې استعمالول په تنور کې. نو یو زنانه د صحابیه ده، هغه وایي ناسته و په انتظار کې او خپل خشاک هغه یې تنور ته وروویشته، لږ انتظار یې وکړ چې کله یې خپلې ډوډۍ پخې کړې نو د نورو زنانو ته ووایي چې بهی ما خو چې کوم دی نو خپلې ډوډۍ هغه پوره کړې او چې دا کم انتظار ما وکړ په دې کې ما 3 سپارې تلاوت وکړ، 3 سپارې تلاوت مې وکړ. اوس چې کوم دی نو مونږه که وایي د دنیا د ټولو نه لوی دروغ دا دي چې په پلانکي ځای کې 2 زنانه وي او غلې ناستې وي. په پلانکي ځای کې 2 زنانه وي او غلې ناستې وي، دا د دنیا د ټولو نه لوی دروغ دي. څه مطلب دی؟ مطلب دا ده چې زنانه یو ځای کېږي نو سوال نه پیدا کېږي چې دا به غلې ناستي. دا به د کلي د هغه سر نه
دا به ښځې هم راواخلي او نر به هم راواخلي، په هغه به تبصره کوي حتی تر دې پورې چې خپلې خواښې ته به ترې راوځي. داسې ده که نه ده؟ نو لهذا ستاسو په خدمت کې عرض دا دی چې مونږ خپل ژوند هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې موافق جوړ کړو. مونږ خپله زندگی د خپلو بچو زندگی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د امهات المؤمنین د صحابیاتو رضوان د هغې د ژوند مطابق جوړ کړو. دا به زمونږ دپاره د کامیابۍ سبب او ذریعه ګرځي. الله دې په دې خبرو باندې مونږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.